د بېنظیرې کفالت پروګرام 13,500 روپۍ چې دي دا به کومو کسانو ته میلاویږي ځکه ځینې کسان دي هغو رجسټریشن کړی دی نوی رجسټریشن کړی هغوی موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي په دې کې ځینې زاړه کسان دي هغو هم دوباره اندراج کړی دی نو د ځینې کسانو سکور چې دی هغه د 32 نه په پورته ختلی هغه وایي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي په دې کې ځینې دي چې هغو ته د حکومت د طرفه 15,000 روپۍ چې دي دا میلاو شي نو هغه وایي چې موږ ته به دې ځل دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي ځکه زموږ سکور چې دی هغه د 32 نه کم ده نو دا 13,500 روپۍ چې دي دا موږ ته میلاویږي که نه میلاویږي نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي نو کم کسان چې دا تپوس کوي چې د بېنظیرې کفالت پروګرام 13,500 روپۍ چې دي دا به کومو کسانو ته میلاویږي موږ خو رجسټریشن کړی ده چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي نو د دې نه مخکې موږ تاسو ته ویلو چې په دې کې 7,00,000 کسان چې دي هغه نور شامل کړي دي لکه 7,00,000 کسان چې دي دې پروګرام ته وردننه شوي هغه نوي کسان د دې نه مخکې دا 93,00,000 کسانو ته دا روپۍ میلاوېدلې اوس 1 کروړ کسانو ته چې دی دا روپۍ میلاویږي دغه شانتې زاړه کسان چې دي هغې کې هم ځینې کسان چې دي د پروګرام نه ایستلي خو هغې ته مخکې ایستلي چې هغو رجسټریشن کړی و د هغو سکور د 32 نه په پورته ختلی نو هغه ته ایستی شي خو کومو کسانو چې 10,500 روپۍ راغستې تېر شوي قسط 10,500 روپۍ نو هغې کسانو ته چې دی هغو ته به دا قسط چې دی دا به هم میلاویږي 13,500 روپۍ چې دي دا به هغو ته میلاویږي په دې کې ځینې کسان دي چې هغو 15,000 روپۍ راغستې دي او د هغو سکور چې دی هغه د 32 نه په کمه دی نو هغوی چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي نو تاسو ته به هم دا روپۍ میلاویږي خو دا 13,500 دې ځل چې کم قسط دی دا به راته نه میلاویږي په راتلونکي وخت کې چې دی تاسو به په دې پروګرام کې چې دی تاسو به یو ځای کوئ کومو کسانو چې رجسټریشن کړی دی او سکور یې د 32 نه په کمه دی او 15,000 روپۍ ورته د وزیر اعظم د طرفه میلاو شوي دي نو هغو ته به دا یو قسط نو او راتلونکی کم قسط چې دی په هغوی کې به د هغو حصې ځکه چې د هغو سکور د 32 نه کم دی خو چې په دې هشته کې کم کسان ووتل ځکه د خو خپل حساب راغستی دی 1 کروړ کسان نه 1 کروړ کسان چې دي پوره شوي دي او نوي کسان ورته دي نور نشي رادننه کولی خو دوی به په دې زړو کسانو کې چې دی هغه به ترې وکاږي او نوي به ته رادننه کوي کومو کسانو چې دوباره رجسټریشن کړی دی دوباره رجسټریشن یې کړی دی نو هغه هلته کې د دې مالي حیثیت ګوري که د دې مالي حیثیت برابر شوی او د دې سکور د 32 نه په پورته ختلی او کومو کسانو ته دا روپۍ میلاوېدلې نو هغو ته به بیا دا روپۍ نه میلاوېږي او هغه به د دې پروګرام نه چې دی هغه به وځي او دغه نوي کسان چې دي هغه به دې پروګرام ته چې دی به رادننه کېږي کومو کسانو ته چې 15,000 روپۍ میلاو شوي دي هغو به اول نمبر چې دی هغه به دې پروګرام ته رادننه کېږي ځکه چې د هغو اولنی حق ده د هغو سکور چې دی د 32 نه کم دی بل لا چې 10,500 روپۍ چې کومو کسانو راغستی زاړه کړه هغو سکور د 32 نه په پورته هم تلی خو هغو ته به دا روپۍ دې ځل میلاویږي لکه را 13,500 روپۍ چې دي دا به ورته میلاویږي او د دې سره به ورته د ماشومانو وظیفه چې ده دا به ورسره هم میلاویږي خو دا به د هغو اخرنی قسي د هغو له طرفه دا دغه چې دا به اخرنی قسي ځکه چې مالي سال کله بدل شو نو د هغې نه وروسته چې دی بیا به دې کې نوي کسان چې دي هغه به رادننه کېږي او هغه نوي کسانو ته چې دی دغه 13,500 روپۍ چې دي دا به هغو ته بیا میلاویږي لکه اوس نه چې دی دا نوی قسط 13,500 شروع شوی نو دغسې به دا 13,500 چلیږي نو بل قسط چې دی هغه به بیا تاسو ته میلاویږي او زړو کسانو ته چې دی هغه به نه میلاویږي چې څومره ترې ویستل نو دومره به ورته نوي کسان چې دي هغه به ورته رادننه کوي نو کومو کسان دا تپوس کوي چې کومو کسانو ته میلاویږي نو دا به هغه زړو کسانو ته میلاویږي او نوي کسانو ته چې دی دا به نه میلاویږي کومو ته چې 10,500 میلاو شوي دي هغې کسانو ته به دا 13,500 روپۍ چې دي دا به ورته هم میلاویږي